بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې دا د جغرافیې بحث و، ټیک ده. اوس به هغه اسمان ته به ترېنه ورخیږو او چې دا په دې ځمکه باندې دا کوم طول البلد، عرض البلد، خط استوا، قطب شمالي، قطب جنوبي دا جوړ کړل، نو دقه به اوس په اسمان کې به هم دا فرض کې، ټیک ده. هغه داسې په دې ګلوبونو کې یو قسمه ګلوب وي د شیشې تک سپین، او په منځ کې پکې دننه بلب وي، ټیک ده. او دا کرښې مرخې دا ټول هر څه بې راښکلي، دا نقشې مې له ملکونو بیا نه وي، خو دا کرښې بېږي ټولې، نو چې دا ملک ورته ټول تیاره کړي او د هغې هغه بلب ولګي، نو هغه کرښه ټولې چې ګیر چاپېره جوړ شي. پوه شوې؟ دقه رنګې لکه دلته چې څنګه خط استوا ده، ټیک شوله، نو دا ته فرض که دا خپل ټول کائنات دقه فرض که چې دا ځمکه ده، دا زموږ نه څه شی دی؟ اسمان دی. یا دا ځمکه ده، دې نه دا ګیر چاپېره دا ټول څه دی؟ اسمان دی، ټیک ده. نو چې څنګه په دې ځمکې دلته دا خط استوا ده، نو بلکل د دې په محاذات کې د چې یو دایره فرض که، دغې ته سماوي خط استوا، دې د زمینی خط استوا هغې ده سماوي خط استوا. دلته چې څنګه د عرض البلد دا کرښې دي، دایرې جوړې شوي دي که نه، بلکل د دې په محاذات کې دلته په اسمان کې هم داسې دایرې فرض کړه، نو دا زمینی عرض البلد دي، هغه سماوي عرض البلد. پوه شوې؟ دلته چې څنګه دا طول البلد دي، ٹھیک ده، دقه رنګې په اسمان کې تم داسې طول البلد فرض کړه، نو دغه سماوي طول البلد دي، یا ورته دوائر زمانیه ورته وایي. پوه شوې؟ دلته چې څنګه دا قطب شمالي دی په دې ځمکه، داسې برالتم قطب شمالي سماوي، یا سماوي قطب شمالي، سماوي قطب جنوبي دا فرض کړه. پوهېږې؟ نو چې څرنګې دلته هر څه دي داسې په اسمان کې هم بیا څه کړي ګیر چاپېره فرض کړي دي. دلته چې مونږ ووي چې نور راشي 23.45 عرض البلد له، یعنې د خط سرطان له، دلته نه راکوزېږي، ملک به یې سېزلی د ځان سره، خو دا د دې 23.45 په محاذات کې چې په اسمان کې 23.45 کم خط فرض راشي، هغې له راشي د دې د پاسه یې بیا دي. پوهېږې بې؟ خط استوا خلک هسې تور دی، که نور پسې راکوشو بنیاد به یې ولې ایستلی، دا دې له نه راګوزېږي، بلکې د دې په محاذات کې هلته بله یو دایره ده، سماوي خط استوا ده، هغې له راشي د دې ته بلکل شي مخامخ. پوه شوې بې؟ د دې شي مخامخ، ټیک شوله، دا دې شو، اوس دې ځای ته مخامخ دی، اوس یې دې ځای ته مخامخ دی، داسې. نو مونږ حسابو په دې ځای نور یي د دې په محاذات کې چې هلته کومه دایره تلې ده په هغې باندې. په دې خبره پوه شوې؟ اوس راشه دغې د دې ځمکې په محاذات کې چې په اسمان کې کوم خط استوا ده، د دې خط استوا په محاذات کې هغې ته وایي دایره معدل النهار، دایره معدل النهار. چې په ځمکه یې جو خط استوا، چې په اسمان کې نو معدل النهار، ټیک ده. دې کتاب کې ورته ګورل دشته. دائرہ معدل النہار یا معدل النہار، خط استوا کی محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ یا عظیمہ دائرہ معدل النہار کہلاتا ہے. گویا یہ آسمانی خط استوا ہے، گویا کہ ایسا نا آسمانی خط استوا جو کل بالائی جہاں کو ستاروں سمیت 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. دید ازمہ کا 2 ضائع کڑا نو آغاز آسمان سے کی 2 ضائع کی.
हम मरकज़ दायरों की ज़ावियाई यकसानियत की खासियत के पेश नज़र तमाम आसमानी दायरों को कुर्राए अर्ज़िया ग्लोब पर बनाकर समझा जा सकता है। वही सबद आसमान तखीर जोम वही जब आसमान की दा सुमरत दवायर दा अरज़ुल बलद दी दा टोली पदे ज़मके बांधे पदे ग्लोब बांधे जी कम वर्कड़ी दी नु दी तरीक़ा बांधे वही समझाया जा सकता है। पोशे जो बदे दा कम खत इस्तिवार दे ता मखामख अलता कम दायरा दा मुअद्दिलुन नहार। ठीक शुला बल चीज़ दे जमुन सरा मैलु शम्स सशे मैलु शम्स मेल मेलान मेलान झुकाव तो हुई का ना यो तरफ तक इधर तो हुई का ना ठीक ना नो दानवर चिकल बदी खत इस्तिवा द पास प मुअद्दिलुन नहार तरावरसी प मुअद्दिलुन नहार वी नो वायु चे दनवर मेलु शम्स सिफर दे और दा सिफर दरजे अरज़ुल बलद द खल्क़ प सरून द पासा वलाड़ी प गरमा टाइम की अल दी शी सोरे नहीं पोई भी का ना चिकले दे प मुअद्दिलुन नहार वो नु प गरमा टाइम की प खत इस्तिवा जी कम मलकुन दी पागे वाने सोरे बिल्कुल नहीं यो शी तो कदार शी सोरे दागे पाई वीख बांधी तो वलाड़ इस्ता रखो दलान इस्ता सोरे नु कम पोई भी का ना बिया दे दी शिव की दानवर नन खास प मुअद्दिलुन नहार दे तो दे नबिया जी एक दरजे रज़ दो तेरह शी 2 3 4 5 6 पोश भी दल तीन राशि आन तर दे दल जिदे दा पदग बांधी 21 मार्च दे प मुअद्दिलुन नहार दे से मखामखी मतलब खत इस्तिवा ता मखामखी ठीक है प मुअद्दिलुन नहार हुई और ज़्यादा मखामख हुई खत इस्तिवा ठीक ना उस बयान दा ज़ाहिरी सूरत दशदे हाँ ठीक शो ना हकीकत भी असर है हकीकत की दे अगवर लरा लज़म को लरा गले वो ज़ाहिर की मुख्तसख कारी चिदे वर लरा गले अगर हकीकत के संगे दे अगर बल पे वो लगो बयान भी पो कौन पागिश खुद परख पगे नाराजी वो याद यो चुर लवल या बल चुर लवल अशेबा कयवी दल दानवर दे दा प मुअद्दिलुन नहार दे द खत इस्तिवा प बिल्कुल बराबर सबा दे लग बरश हुई लक शिमाल तरफ तरवान शो यकम 22 मार्च 23 मार्च 24 मार्च जी दे प बराबर दे ये इलाके त मखामख की आन तर दे 21 अप्रैल 21 मई 21 जून त जरावरसी तो दे खत सरतान दरावरसी 21 जून चर दरावरसी खत सरतान बिल्कुल दा रना गाने खत सरतान बांधे खत सरतान बांधे द गर्मे प टाइम की 21 जून बिल्कुल हगा द सीजन सोरे नहीं च गर्मे टाइम तीर शे निस्फ नहार वक्त बे पीवी पोशे भी करना तो कभी खुदा अजमा को गर्जी जो सोरे ही हो तो देखे टाइम की गर्मे प टाइम की होता बिल्कुल मखामखी दसी मुंग देखो आप चोन दी शू का ना लेकिन देखा दे सरतान लम रावर्सी बियम जमुंग सो रही तो मुंग पे जवाल न खत्मी वो जिदे संगी दे 23.4-5 लरावरसी का ना 21 या 22 जून बांधे दाग ज़ैन गियर वर्ता बदल की रिवर्स गियर वर्ता बिया वाला की ठीक शुला 23 जून बांधे दे बियारा वापस उस दा टन ची दे ता यू टर्न ची वो ठीक शोला दा टन दे ता इनकलाब हुई किधर सवेले की इनकलाब ठीक दा मुनकलब शी उल्टा शी रवान शी वापस जो वापस रवान शी बिया राजी 3 म्याश्ते दे रवानी 3 म्याश्ते बाद 21 जुलाई 21 अगस्त 21 सितंबर लदे बिया खत इस्तिवा रावरसी वही भी करना दे खत इस्तिवा रावरसी उस दे च कम अरज़ुल बलद द पास ही का ना तब वे दनवर मेल शम्स दोरा दे दे पर एक अरज़ुल बलद हो दनवर मेल बे ऐसा हिसाबे वही दनवर मेल शम्स नन एक दे दे पर 2 अरज़ुल बलद हो दनवर मेल शम्स दे
2 دی چې کله 3 عرض البلد ته مخامخ دلته وو ٹھیک نه نو وایي چې د نور میل الشمس نه 3 دی انګریزي کې ورته ډیکلینیشن وایي ډیکلینیشن اف سن 3 ډیګري یا 4 ډیګري داسې پوه شوې به میل شمس نن 4 درجې دی 5 دی 6 دی 7 دی داسې نو 21 جون لده د میل شمس هغې 23.4 پوینټ ته ورورسېږي د هغې ځای نه بیا واپس را روان شي بیا 22 21 20 1000 آن تر دې چې 21 جولائی ستمبر اگست ستمبر واپس خط استوا له راشي چې دې خط استوا ته راشي دې ته یو اعتدال وي ښه پوه شوې به نو د دې ځای نه واپس سار نه بیا روانې شو ودرېږي دی نه په ځای ګورې مسلسل رواني نو د 21 ستمبر نه دی بیا د خط استوا نه په کته روان شي ټیک شو نه شمالي علاقو باندې ښه ګرمي سیوا کېږي دا دغه یخني پې سیوا کېږي یو ورځې لنډېږي ځکه نور ترې لرې شو که نه راځي 21 اکتوبر 21 نومبر 21 دسمبر د خط جدي له راورسي دې د مخامخ شي خاص په خط جدي باندې د رڼاګانې پرېوځي خو ګوره چې د جنوب طرف ته روان شي نو بیا به د میل چې دی دا به منفي حساب وي دا به صحیح حساب وي منفي چې شمال طرف ته و د هغې عرض البلد مونږ جمع حسابولی که نه او د جنوب هغه منفي حسابولی د ده دا میل و شمس به منفي حساب وي یا هغه مونږ ان ورسره لیکو که نه عرض البلد شمالي او دې سره عرض البلد جنوبي نو کو دې سره جمع منفي نه لیکي مه لیکه ورسره وای ورته وای میل الشمس شمالي او میل الشمس جنوبي پوه شوې په دې قصه د دې خط استوا نه را روان دی هغې خط جدي ته راورسېد دا خط جدي ته چې راو دا 21 یا 22 یا 20 دسمبر په دې دوران کې دی راورسېد چې څنګه راورسېد هغه ځای نه ډایرکټ بیا پیچې پیر اجور روان شي ٹھیک شو نا نو چې د 21 دسمبر نه واپس روان شي جو 21 جنوری 21 فروری 21 مارچ له بیا خط استوا ته راورسي دا د 21 دسمبر باندې چې د ټن او د دویم انقلاب وي دا بیا بل انقلاب شو پوه شوې په دې قصه باندې نو چې بیا خط استوا له راورسي دا اوس دویم اعتدال دی اعتدالین او انقلابین دا دو انقلاب دی او دو اعتدال نو چې د خط استوا ته مخامخ معدل النهار ته نور راورسي جوړي دا یو اعتدال شو چې د شمال نه راشي چې د جنوب نه کډه کړي وراشي دا دویم اعتدال شو چې خط سرطان نه را واپس شي دا یو انقلاب شو چې د خط جدي نه واپس شي نو بیا دویم انقلاب شو پوه شوې که نه او د دې دوران یې دقی په دې یو د خط استوا نه یعنې د معدل النهار نه خط سرطان ته چې دی ځي 3 میاشتې پکې ولګي بیا چې واپس خط استوا له راځي معدل النهار له نو بیا 3 میاشتې ولګي او چې د هغې معدل النهار نه کته خط جدي ته راځي نو بیا څو ولګي 3 میاشتې او چې بیا دې واپس ځي نو څو 3 میاشتې 3 4 12 یو کال تېر شي موسمونه په دې طریقو سره بدل شي پوه شوې په دې قصه باندې ٹھیک شو دا په دې کتاب کې ووایه تاسې ګوره ورته معدل النهار هوش وکړه اوس دته ما ته یو بله خبره وکړه چې دی د کم عرض البلد د پاسه وي نو به وایو چې د نور میل 2 درجې دی که شمال طرف ته به وایو نو وایو به چې د نور میل هغه 20 درجې دی 15 دی 10 دی چې په کم ځای وي جو هغه دی د کم عرض البلد د پاسې که جنوب طرف ته روان وي نو بیا به وایي چې د نور میل منفي 2 دی منفي 2 دی نن څه دی ایسیس کې وګوره د موبایل کې ها
اوقات بس دکای فی الحال په دې ټیم کې ډیکلینیشن -4.463 جو مسلسل روان 1.5 شو 1.4 شو 1.3 شو -4.463 1.0 دشي روان دی په مسلسل کمی خط استوا طرف ته رانږدې کیږي دا نن سویم تاریخ دی 9 او مارچ دی کنه د 21 مارچ لبا د 0 درجه لرا ورسی امن پی دا په دې نن 9 تاریخ دی 21 پر 12 ورځې جوړیږي کنه په دې 12 ورځې کې به دا سلور درجه چې دا بتوي ځان وخت استوا ته روباسي چل تر ورسی اج 22 مارچ واپس په شمال طرف ته روان شي ٹھیک شو نا مونږ بیا کوټونه موټونه شړای مړای او ارسب ورتا پرورو به ورتا ور سور را نزدیکی دور به ورځو چې بیا را نسور لري کی جو بیا وا جاء البرد مال جبات بیا وسره ٹھیک شو نا ہاں میل شمس سورج کا آسمانی خط استوا یعنی دائرہ معدل النہار سے شمالاً جنوباً انحراف میل شمس کہلاتا ہے میل شمس کی تعریب کی روشنی میں میل شمس کو بغرض تسہیل سورج کا عرض بھی کہہ سکتے ہیں دنور عرض وردوم ویلے شي ٹھیک شولا او په 21 مارچ باندې د خط استوا لرا ورسی دغه ته اعتدال ربيعي وي دې زوي اعتدال ربيعي ٹھیک نه او بیا د شمال نه چرته د خط استوا نه بیا چرته روان شي شمال طرف ته روان شي کنه نو چې کله خط سرطان ل بالکل را ورسی دغه ته بیا سوي لګي هغه دغه انقلابي صيفي انقلابي صيفي بیا دا غزا نه چې واپس را روان شي د 21 جون نه 21 جولائی 21 اگست 21 ستمبر معدل النهار لراشي کنه دته اعتدال خریفی وي اعتدال خریفی خزان موسمی چې دغه ځنه جنوب طرف ته روان شي چې هغه خط جدي لورسي په کم تاریخ په دسمبر لورسي کنه دغه ته بیا انقلابي شتوي وي جیسے نا رازہ گورا ٹولس پیدا سورج کا جتنا میل ہوتا ہے سورج کی شعاع زمین کے اسی عرض البلد پر عموداً پڑتی ہے یعنی چې د سمره میل وی په دغه عرض البلد علاقو باندې د دن رڼاګانې سګيږي مخامخ د قرنګي وی پریوسی انشاءالله مونږ په 34 شو په مونږ باندې په زندګۍ کې چرتا د نور شواګانې مخامخ پریوتلی دي پوښوي به او په دغه د منطقي حرج څومره ده 23.4 یو طرف ته بل طرف ته یعنی د خط سرطان نو د هغه خط جدي بورجا څومره دنیا آباد ده په دې باندې خامخ ہاں اسی عرض البلد پر عموداً مثلا 21 جون کو میل شمس 23.4 درجہ شمالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاع زمین پر 23.4 درجہ عرض البلد پر بسنے والوں پر عموداً پڑے گی البتہ اتنا ضرور ہے کہ عموداً پڑنے کا وقت ہر شہر کے عین نصف النہار کا وقت ہوگا مثلا مکہ مکرمہ کا عرض البلد 21.42 ہے یعنی تقریباً 21.4 ہے اور سورج کا میل 27 مئی اور 16 جولائی کو 21.4 ہے لہٰذا جب مکہ مکرمہ میں نصف النہار کا وقت ہوگا یہ پا کم تاریخ باندھے پا 27 مئی اور پا 16 جولائی اس وقت سورج مکہ مکرمہ کے عین اوپر سمت الراس پر ہوگا اور مکہ مکرمہ پر عموداً ضوء فشانی کر رہا ہوگا پا اخبار کی راشی ویزان قبلے برابر ایک ہے پوئیگی بھی کنا تکہ چی داغی دا نصف النہار ٹیم چی خاص پا کعبہ دا پاسا ولاڑی کنا ویزان لتی قبلہ برابر کاغا دسی ما چی تاتوی مولی سیب دغل تناس تی دا پاسا بی راڑ لگی دلے دے نو چی تا دی راڑ تا مخامخ دیسی ودرے گی نو داغا تا مخامخ ہی کنا اگر چی نینا
نو د مکی نصف النهار ټیم به معلوم کی چې څه دی هغه به بیا د خپل سره پیکس کی چې زما د دې علاقې په کم ټیم باندې هلته نصف النهار کیږي پوه شوې به مثلا په 2:30 بجې باندې زمونږ 2:30 بجې و هلته د هغې د نصف النهار ټیم و نو په 2:30 بجې باندې به په 27 مئی ته مخامخ نور ته ودرېږي ومه ودرېږو ده یو لخته ځوړنده که په دې ځمکه خښه که د هغې سوری چې کوم طرف ته و په دې کرښه راکاږه دا عین کعبې ته رسېدلي کعبه خو ته نه ویني چې هغې ته کرښه راکاږي خو بره خو نور ویني که نه هغه د هغې د سر د پاسه دي چې ولاړ دی نو چې سوری کوم طرف ته وجو هغې طرف ته به هغه وي پوهېږې پې که نه لکه مثال زه دلته ولاړ یم نو زما سوری بلکل د دغې راډ چې زما کوم سوری جوړي دی خوا دی که نه نو ګویا کې دغه سوری بلکل د دې په برابرۍ کې دی شي که نه که یو کس دی هغې طرف ته ولاړ دی هغه سوری به اخوا وي که دې خوا ولاړ دی دا سوری به صحیح دې خوا به وي بیا که نه نو په دنیا کې چې د مکې د نصف النهار ټیم و په 27 مئی او په 21 کم نه دی په 16 جولای چې په کوم ځای کې ورځ وه په دنیا کې هغې د خپله قبله برابرولی شي چې په کوم ځای کې شپه وایي خو نه شي برابرولی خو نور یې نه ده که نه خو چې په کوم ځای کې ورځ و نو هغې دې څه کولی شي برابرولی شي دوی دې بیا په نورو طریقو باندې برابر کړي نورې طریقې هم میشته کې یوازې خو دغه نه ده ټیک شو دا صرف د هغې خلکو دپاره ده چې په دغې باندې صحیح ورځي وشوله بس راځه پیدا میل جس طرح سورج کا ہوتا ہے اسی طرح چاند اور ستاروں کا بھی دغه رنګ دا میل شمس د نور ټول سیارو ستورو د دیمی ٹھیک ده خدا غي سره زمونږ منځونه وختونه اس متعلق نه دي دا غي نه ځکه بحث نه کو پوه به د مریخ میل شمس د مشتری میل شمس د بلې سیارې زمونږ د سره سوې مده د میل شمس خو یی د ټولو یسا د ټولو ځکه چې په دې ټول اسمان کې هوتا دغه عرض البلد ټولې جوړې کړي دي که نه نو دی خو به په دوره په یو ځای به وي که نه ټیک شو نه نو که ته بیا وایې چې زه د مریخ مشاهده کوم ګوره به نو د هغې معلومات وکړه چې د دې په پلانکي ټایم باندې به د دې میلو شمسی هغې عرض البلد طرف ته ځان له کرښه برابر کړه هغې د پاسه به دا ځلیږي ټیک شو نه هغه بیا زمونږ په دې فلکیاتو کې دا کوم اسلامي فلکیات چې پړاو اسلامي فلکیات چې زده کوو چې د مانځه سره تعلق دی د قبلې سره دی د رویت هلال سره دی په دې کې هغې ته بیا ضرورت دوره نشته معدل بل सूरज और चांद का मेल तो रोज़ाना बदलता है लेकिन सितारों का मेल दायमी होता है कभी नहीं बदलता अगम बदलीगी और ढेर मामूली बदलीगी लेकिन दा قطبی ستوری د تمام وی کنه دا قطبی ستوری چې د دنیا خدای پیدا کړی نو دی په دغه ځای دی نه دا بدلیږي خو دی د دغه ځای نه خوځي 12,000 کاله بعد دې ځای نه به بل ستوری راځي خو څومره خو پکې تېرېږي 12,000 کاله پوهېږي پې که نه نو چې یو څیز په 1500 کاله په 1000 کاله کې دې ځای نه دې ځای ته شي یاره ډوکېږي دی نه ټیک شوله چې په 1000 کاله کې دی شي یو فوټ فاصله وي جوړوي دی نه پوه شوې پې نو دغه په دوره ډیر وخت او دوره لږ جو بالکل کالعدمي حساب وي پوه شوې پې قصه پیدا معتدل علاقوں میں پورے دن کے لیے اور ہر جگہ کے لیے تقریباً ایک ہی میل لیا جاتا ہے لیکن غیر معتدل علاقوں کے لیے ہر نماز کے لیے الگ میل و شمس په یاد ساتو دا وروسته په دې کتاب کې چارټ هم شته د ټول کال لپاره یې ورکړی چې په دې ورځ میل و شمس دی په دې ورځ دی په دې ورځ دی چې په کومه ورځ کمي ده په ټوله دنیا کې دقه یي ها ټیک ده بل د علاقې چې مونږ یو منطقه حاره ده دو منطقې معتدلې دي او دو منطقې دغه دي باردې دي لکه په منطقه حاره او په منطقه معتدله کې ته پاتې کېږي او اوقات روباسي د مانځه لپاره نو د ټولې ورځې دپاره دا نور خو سیکنډ په سیکنډ باندې بدلیږي که نه خو مسلسل روان دی خو د 24 ګنټو کې د فرق
اشاریه د اشاریې نه چېرته 5.4 انچې بعد پکې لږ بدلون راشي نو دغه بدلون لکه د ماسپښین ټیم دپاره تا پیکس میلو شمس راواغست او د مازدیګر دپاره دې خپل پیکس میلو شمس راواغست وقت ترې وباسو اوس د مازدیګر دپاره د بل وقت روباسو د هغې دپاره د پیکس د مازدیګر میلو شمس روانغست بلکې هغه ماسپښینې میلو شمس یې پکې ولګه نو ستا په دې وقت کې به یا به پکې نیم سیکنډ فرق راغلی یا به پکې 1 سیکنډ راغلی پوهېږي پکې او د 30 سیکنډونو پورې فرق دا کالعدم دی دله راډو اعتبار نه وي پوه شوې پې نو دوی بیا داسې ترتیب جوړ کړی وایي چې دا منطقه حاره او منطقه معتدله والا علاقې والا کله اوقات تخریج د اوقاتو کې اوقات روباسي وی دی د ټولې ورځې دپاره 1 میل الباس کافي ده ته خپل نصف النهار په ټایم کې پیکس میلو شمس دی دا د 24 غنټو دپاره والا صحیح ده پوه شوې یا د ماسپښین هغه میلو شمس د ټول دپاره والا صحیح ده نو دوی هم دقه اعتبار سره ذکر کړي د یو ټایم هغه یې راغسې هغه د ټول تاریخ دپاره لګولی په 1 تاریخ باندې په 1 جنوري به میلو شمس دای په 2 بدای په 3 بدای په 4 بدای حالانکه په دغه یو تاریخ باندې دا بدل شوی دی خو ډېر لږ بدل شوی چې هغه په اوقاتو کې فرق پرې باسي نه خو که ته په هغې علاقو کې اوسېږي پاتې کېږي چې کومې علاقې منطقې باردي دي منجمدي دي 66.5 نه بعد پاتې کېږي هلته د ځان له کوټه ودانه کړې پوهېږي پې که نه دغه علاقې لرې دي د نور نه ډېرې زیاتې لکه نور خو 23 له راشي یا خو نه ځي که نه ته په 70 پاتې کېږي یا په 80 پاتې کېږي لکه په ناروې کې څوک پاتې کېږي یا په روس کې په ماسکو په دغې ځایونو کې پاتې کېږي نو که هلته اوقات صلات روباسې نو بیا ته د ټولې ورځې دپاره 1 میلو شمس مه استعمالوه کم وقت چې روباسې نو د هغې وقت دپاره جدا تخریج د میلو شمس کوه او جدا پکې لګوه ځکه هلته فرق ډېر راوځي بیا هلته فرق څه راوځي ډېر راوځي بیا نو پوهېږي ټیک شوله دا مارکر په دې ځای دي چې دی که نه د دې ځای نه ما دې ځای ته کو پوه شوې پې نو ډېره لږه فاصله یې توی کړه که نه اوږدې په هغې دیوال سره دغلته وي ټیک ده او دغلته دی یو فاصله توی کړي ټیک شو لکه مثال دنه رڼا راځي که نه خو هغه دلته ډېر لږه فاصله چې هم توی کړي نو دلته ښه ډېر دغه ښکاري دا بلب څه دی دا بیټري څه ده چارجی دا چور باتی غلان چې ګرځي ٹھیک شو ډاکوان چې ګرځي چور باتی دا بیټری کوم د لاس هغه بیټری چی ہے نا نو چې دې څنګه ولګي نو دې سره دلته خواط د رڼا لګي کنه چې سور زیرو ډیری کنه پوه شو به کنه چې هغه دیوال باندې لګي یو لوی غټ شي حالانکه دې خو کچ ککوړه وال درته خډیر شیخ کوي پوه شو به نو چې سور د سیز نږدې وي نو د دو هغه حرکت دوره زیات نه محسوسیږي او چې لرې شو بیا حرکت سوي ډېر محسوسیږي پوه شو په دې قصه نو د غیر معتدل علاقو دپاره چې کوم باردې مناطقې بارده دي که نه د هغې دپاره چې اوقات روباسي بیا به میلو شمس جدا اخلي هر وخت دپاره به جدا تخریج اول د میلو شمس کوي پوه شوې بس راشه بل یو څیز دی تمام میل هلته موږ وایو تمام العرض ویلی مو که نو عرض البلد د خط استوا نه ته په 16 درجې دا د عرض البلد خو که دا د 90 نه منفي کې نو دغه چې څه جواب راغی دا به تمام العرض وي داسې نور نن په کم میل دی خو که دا ته د 90 نه منفي کې نو دغې ته به وي تمام المیل ٹھیک شوله دقې د تمام المیل
وایو بس که بس دی